هغه اسباب چې د هغې د وجې نه په انسان باندې غسل واجبېږي او لازمیږي نو هغه راته بیانوم. نو کله چې د انسان د بدن نه مني وځي، دا زنانه ده او که نارینه دی، خو چې د بدن نه مني ووتله په ټوپ سره یا په شهوت سره، نو په ده باندې غسل واجب شو. دویم التقا د ختانینو ده چې دا شرمګاه د شرمګاه سره میلاو شو، دخول شو، نو دا دوران کې که مني خارجه شوې ده او که نه ده خارجه شوې، انسان باندې غسل واجب باندې غسل واجبېږي په هغه زنانه باندې چې هغه د حیض نه پاکه شي، هغه به غسل کوي. او په څلورم نمبر باندې کومه زنانه چې د نفاس نه پاکه شي، نو پس د نفاس نه به دا غسل به کوي، غسل پې واجب دی. د دې نه علاوه غسل سنت دی د کومو کومو څیزونو دپاره، نو پای کې یو د جمعې مونځ دی، یعنې د جمعې دپاره به سړی غسل کوي. دویم د اخترونو دپاره غسل چې دی دا هم سنت دی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، نو دا به کوي. دریم د احرام دپاره، او څلورم د عرفې دپاره. او د یوه خبره د ځان سره بله یاده کوي چې په مزی او په ودی کې غسل نشته دی په انسان باندې، او مزی او ودي دې باندې به انشاءالله به یو تفصیلي دغه کوو، په دې کې خبرې شته دی، نو هغه به بیا زده کوي په هغې کې چې مزي څه ته وایي او ودي څه ته وایي. جزاک الله خیر.